بسم الله الرحمن الرحیم. بریکوټ کالج اف نرسنګ د دې بنیاد د دې صوبې یو ډېر لوی افسر چې سب ډیویژن بریکوټ سره تعلق دی ارشد خان صاحب د ډېر وخت نه لګیاو چې ارزو سب ډیویژن ته د خپل ریټایرمنټ نه بعد داسې یو څیز راوړم چې د دې سټوډنټان هغه فیسیلیټیټ کړم. نو دلته ناس نجات خان، اشفاق خان، عباس یوسفزی او د دې ټول ټیم دا ویژن چې د سب ډیویژن بریکوټ ته راوړم. زه به د دې سټوډنټ په مخ کې دا خبره وکړم چې زموږ ملکن ډیویژن د مختلف آفاتو سره مخامخ دی. په دې کې سیلابونه دي، زلزلې دي، او کله چې حادثه راشي نو یو اواز کېږي وایي ډاکټر او نرس د دې ضرورت وي. نو تاسو په دې دا سټوډنټ چې څومره ناست یا کم میل دي او کم فیمیل، تاسو که دلته کې نرسنګ وکړئ نو خپل ویلیج، خپل ډسټرکټ، خپل ډیویژن دا تاسو سپورټ کولی شئ. ضرورت بس تاسو او په فیوچر کې دا خبر تاسو ته کوم چې په پوره دنیا کې د نرسز ضرورت دی د میل او د فیمیل. سعودي عرب که موږ وګورو، زما یو ملګری دی د نجات خان کلیوال دی، هغوی ته دا وخت 1800 میل او فیمیل نرسز چې دی صرف په سعودي عرب کې ضرورت. نو زه تاسو ته دا باور در کوم چې که تاسو دا فیلډ ته رالی نو تاسو خپل د والدینو بی پی اپ ډاون چیک کولی شئ. تاسو چې د خپل فیملی سپورټ کولی شئ په هیلث سره ریلیټډ. نو د میل او د فیمیل ضرورت دی موږ ته په معاشره کې. نو تاسو چې د خپل فوکس وکئ د خپل والدینو دا دومره مینه، دا دومره سرمایه چې دا د دې وخت مه ضایع کوئ او د خپلې معاشرې چې دی یو باعزته چې دی ډاکټر جوړ شئ، نرسز جوړ شئ او د دې معاشرې خدمت وکئ. ملکن ډیویژن دا وخت چې کوم سیلابونه رالل نو په سیلاب کې د یو आवाज و چې یاره نرسز پکار ده، ډاکټر پکار دی، چا دا نه وي چې ما له خپل پلار راولی مور راولی. نو ستاسو دومره ضرورت دی. نو زه دا تمه لرم چې انشاءالله تاسو به زموږ د معاشرې د سر تاج جوړېږئ او تاسو ته به د بریکوټ کالج اف نرسنګ نه تمام سہولتونه چې دی انشاءالله په دې دهلیز ملاوي. درن جهان مننه، مهرباني.